ګوره کله کله انسان پریشانو کې مبتلا شي، غمونو کې مبتلا شي، زړه تنګ شي، یاره وایي څه وکړم، خودکشي وکړم که څه وکړم. نو نبي علیه الصلاة والسلام دوی دپاره ډېره زیاته مجربه وظیفه ښودلې ده. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي دا لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای دا د یو کم سل بیمارو علاج ده، یو کم سل بیماری. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای کمزوري بیماری چې په هغه کې ده کنه نو هغه د هم او د غم نه نجات او خلاصون ده. ګوره دا پریشانی په دوه قسمه وي. یو قسم پریشانی هغه چې دا سبب او وجه معلومه نه وي، الکه زړه مې خپه دی، زړه مې تنګ دی، زړه ته خوشحالي نه راځي، وجه صدا وجه راته نه معلومه ده، بس زړه مې نه خوشحالېږي. دې ته په عربی کې هم ویلی شي، هم پریشانی چې وجه نه معلومه. دویم قسم دی غم. غم هغه چې د هغې پریشانی وجه معلومه وي. الله دې کې پلار د سړي مړ شي، ورور د سړي مړ شي، بچی د سړي مړ شي، بل مصیبت راشي، دې په عربی کې غم ویلی شي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا لا حول ولا قوة الا بالله دا وظیفه چې ده کنه دا د غم او د هم هغه پریشانی چې سبب معلوم یو، هغه پریشانی چې سبب نه معلوم، د دې دعاو نه د خلاصي لپاره بهترینه وظیفه ده. لا حول ولا قوة الا بالله. حدیث مبارک کې دې ته د جنت د خزانو نه یو خزانه ویل شوی ده. دا د جنت د خزانو نه یو خزانه ده، لا حول ولا قوة الا بالله دا وظیفه. او حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای کم انسان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای کم انسان چې د کور نه اوزي او دا کلمات ویلو بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله، دا کلمات ویلو بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کوم انسان د کور اوزي کنه او دا کلمات وي، الله تبارک وتعالى ورته فرمایي وي زستا د طرف نظر تعالی کافی ستا د ټولو کارو د پاره زستا د پاره کافی شوما او ستا حفاظت په زکوما او ستا رهنمایي د زکوما. الله تبارک وتعالى ورته فرمایي چکره د کور وزو دا کلمات ویل بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله. دا ډیر بهترین وظیفه ده. پریشانی در باندې راشي، حدیث مبارک کې راځي یو صحابي عوف ابن مالک الاشجعی رضی الله تعالی عنه د نبی رسول الله والسلام لره د الله پاک پیغمبره یو زین السالم رضی الله تعالی عنه هغه زیر عالم دشمنانو گرفتار کړی دی، دشمن گرفتار کړی دی او د دار چې په کور کې نفاقه د غریبی ده نو ډیر زیات خفر یو بل ته زور دشمنانو ویل بل په تر کور کې غریبی ده نو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي اے عوف ابن مالکا صبر کا صبر، دین د الله نه تقوا اختیار کا. او درن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل لا حول ولا قوة الا بالله دا وظیفه ډیر زیاته کوي. او روایت کې راځي چې د خپل کور والا ته هم وایا، خپل کور والا ته وایا چې د خپل بچی لپاره دا وظیفه شروع کی لا حول ولا قوة الا بالله دا وظیفه کوي. او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زمون کر په خپل باندې یو مدغله وسیرت چام ختمه شوی ده. حدیث مبارک راځي سالم رضی الله تعالی فرمایي ولې دا وظیفه شروع کړه لا حول ولا قوة الا بالله. ورسته نو چې زوی د دشمن نه راخلاص شو او چې راخلاص شو د دشمن نه هم د ځان سره راوستو او چې تم را تختولې ویرالم نبی علیہ الصلوۃ والسلام لرا الله پاک پیغمبر زوی نه راغی خو کور کې ډېر زیات غریبو هغه زوی د دشمن نه هم د ځان سره راوستو دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته فرمایلو چې اے عوف ابن مالکا دا اختال حلال دی څنګه چې د خپل سارو سره سکوي د شانتي دا ستامل کېته چې سو سره کوي کوه سره نو ام غریبي ختم شو او خراغه کوړتا او ام زیراغه نو که چرته پرشتہ دارو کې د سود گرفتاری الله تبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه لپاره د وظیفه خو دلته چې لا حول ولا قوة الا بالله دا په کثرت سره کوي دا په ډیروالي سره وایي. نو دا بهترین وظیفه ده. انسان د پریشانی راځي مصیبت دا چې موږ د نبی رسول الله والسلام د احادیث مبارکو نه خبر نه یو. موږ د نبی رسول الله والسلام هغه کلمات خو دي هغه دعاګانې خو دي چې زموږ په آخرت هم برابرېږي او دنیا په هم برابرېږي. نو د دې پابندي ضروري